خیال دویمه شته. شروع کوم په نامه د لوی خاوند خدای تعالی چې ډېر لوی مهربان او بخښونکی بادشاه دی. څرنګه چې ټولو ملګرو ته معلومه ده چې نن په ټوله نړۍ کې د مزدورانو ورځ لمانځل کېږي. د دې ورځ شروع چې ده دا په 19مه پېړۍ کې د شکاګو نه شوې ده. د دې ورځ لمانځل، د دې ورځې انتخاب کول، د دې مقصد دا دی چې مزدور ته موږ دا احساس ورکړو چې تاسو د دې ټولنې، د دې نړۍ ځانګړی حیثیت لرونکي خلک یې. تاسو چې ستاسو نه دا نړۍ، ستاسو نه دا ټولنه چې ده دا بغیر نیمګړې ده. نو موږ د سوات د بیا الوت د پښتونخوا ملګري راوتل د مړې د کالج چوک نه د الله اکبر چوک پورې ورکوټې شانتي واک یې وکړو او مختلفو ګاډو ته مزدورانو ته ودرېدلو. هم د دې ورځې په مناسبت سره یې دې خلکو ته خبرې اترې هم وکړې. بالکل پکار ده چې د مزدورانو ته د هغوی مزدورانو ته په درنه سترګه وکتل شي، د هغوی چې کوم حق دی هغه ورته ورکړی شي. نن سرکاري چوټي شته، خو دلته چې کوم زموږ عام خلک دی د هغه مزدوران راوتلي دي باقاعده په ګاډو کې، د ګاډو نه هم سامان نه راکوزوي، نور کارونه هم مزدوران کوي. نو پکار ده چې سرکار د خصوصي دا پکار و چې مزدورانو ته په درنه نظر کتلی وي او دا چوټي نن ټولو مزدورانو کړی وي او په خپل کور کې تېره کړی وي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زما خو دا خبره ضروره چې موږ ټول فقیران یو، ټول عزیزانان یو. موږ ته ډېره زیاته ګراني ده، دومره ګراني ده چې دغه د ګاډۍ کاروبار کوو. الله حاضر دی چې اوړه چې کوم دی نه په نسیو پیسو وړم، 3-4 تنه کار کوو، اوړه په نسیو وړو. نو حکومت چې مهرباني وکړي او په دې خلکو نظرثاني وکړي او دا شی نور نه پرته کوي او دا ټیکسونه د پاره د خدای کم کړي، نو دا به د غټه مهرباني ځکه چې الله تعالی ولا بچي ورکړله. دا خو د الله کار دی، بچي ورکړله. خو د دې بچي تپوس په د دوی دپاره خو دا پکار دی چې څنګه چې دا سرکاري چوټي ده او داسې دې غریبانو هم چوټي ورکړي، سب سیل پوله ورکړي، سوله ورکړي. نو دا مزدوران به چې کوم دی نه دوی سره یو شان شي. سرکاري سړی خو به چوټي کو نه بازه په چوټي نشم کولی، بل سړي بوجې په شا چوټي نشي کولی. کال 12 میاشتې لګیا یو او چوټي موټي زموږ نشته، جمعه زموږ چوټي نشته، اختر نشته. ولې غریبي ده، مهنګای ډېره سیوا ده. خو دله دا پکار ده چې دله الله تعالی بچی ورکړله نو دې دا شی لکه لوکټې کم کړي. لوکټې دا پېټرول او ډیزل او دا وړو موږ چې تپوس کوو نو لکه په هفته کې 3 پیرې لکه بجټ کېږي. اوس زما د کور بجلي وګوره، الله حاضر په سر ولاړ دی که موږ پې استري کوو، الله حاضر په سر ولاړ دی که موږ پې نور څه کار کوو. 10,000-8,000 روپۍ د هغې بل راځي. نو په هغې کې هغه ټیکس لګول دی چې دا ټیکس یې کم کړي نو دا به د غټه مهرباني. بل د وړو دا مسله دې وکړي، سرکاري وړه دې نه رالېږي خو په دې نور وړو باندې دې دا ټیکسونه کم کړي. نو د پاره د خدای دا کار وکړي ځکه چې الله به یې تپوس کوي. دله به اوس بچی ورکړله خو د دې بچی تپوس پتې کوي، د دې قوم تپوس پتې کوي، د دې فقیرانو تپوس پتې کوي. نو دغه مهرباني دې وکړي. زمونږ دغه سوال دی الله تعالی ته، خو دله بچی ورکړله دی به مونږ بچا کړلی. نو وینا دا ده چې مزدور ته د بدرون نظر وکتلی شي، مزدور اجرت چې دی هغه د په وخت باندې ورکړی شي. او د دې مهنګایي په دې خراب دور کې چې مزدور دیاړي وکړي که نه 800 روپۍ د مزدور دیاړي نه دی په کیلو غوړي نشي اخیستی. پکار دا ده چې د مزدور خیال وکړی شي او اجرت وله سیوا کړی شي چې کم از کم هغه 2 ورځې مزدوري وکړي او د وړو بورې خو به کېږي. نن په ټوله دنیا کې د مزدور عالمي ورځ مناویږي. په دغه سلسله کې موږ هم د سوات ادبي الوت لخوا راوتي یو دغه ورځ د هغو سره مانځو او د حکومت نه دغه درخواست کوو چې د دې غریب طبقې د مزدور سره خصوصي بدون نظرثاني وشي، د دوی د اجرت مطابق د دوی هغه چې څومره د دوی محنت دی د هغې اجرت ته په ټایم میلاو شي. عام ولس ته هم دغه اپیل دی چې څومره مزدوران دي د هغو سره مطلب دا دی صله رحمي وکړي او د هغو د هغه ستونزو چې څومره مشکلات دي د هغو سره هغې کې کومک وکړي. نو په دغه حوالې سره راوتي یو او دغه ورځ مانځو. د ټولو خلکو له پکار ده چې د مزدور خاص خیال وساتي.